على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. स्टेज नास्तो डियर माजिदो माता महामख नास्तो डियर जमारो अस्सलाम वालेकुम. डियर वक्तो शो तासम नासे स्ट्रेशी वे खुदा मुका او د حالات داسې دي چې دا ټول موږ تاسو په دې باندې خپم یو ستومانه پیم یو ځکه چې په دې کمزي کې موږ ولاړ یو تاسو ناسې دا په هر قوم کې تقدس یو ځای داسې وي چې خلک هغې ته د قدر په نظر باندې ګوري یو خاندان داسې وي چې هغې هم خلک عزت کوي سیاست په خپل ځای خو سماجي حیثیت د سړي تاریخي حیثیت هغه چې دی هغه سړی مجبوره کوي چې خلک د خلکو شاته ودرېږي. عزیزانو اسحاق زیات صاحب تاسو تفصیلا خبره وکړه ډېر په هغې باندې نوره خبره نه کوم ځکه چې موږ ټول خلک چې موږ د سیاست سره تعلق ساتو داسې خپله ډله ده پارټي ده نو که داسې یو خبره کوو چې هغه سیاست ته ورته ځي نو یقینا چې زموږ مقصد به بیا دا نه وي چې کوم مقصد دپاره هم دلته راغلي موږ غواړو دا چې تېرې جرګې کومه فیصله کړې ده او دواړو فرقینو ورته واک ورکړی دی دا واک ورکول چې دي دا په پښتو کې له ټول نه غټه خبره ده جرګې ته چې سړی واک ورکړي نو فیصله بیا جرګه کوي هغه د مړو فیصلې هم کوي هغه د ځمکو فیصلې هم کوي هغه د خلکو په منځ کې د راوړ ټوپک کوتک له دې فیصلې هم کوي او دا جرګه چې دا له پښتنو په دې کلچر کې له دې په دې دود دستور کې دا له ټول نه مهمه خبره ده پخوا چې به څومره هم فیصلې کېدې د قومونو د خلکو په منځ کې هغه به جرګې کولې نو دا جرګه داسې یو سیفټي وال دی چې کله جرګه فیصله وکړي نو چاته چې پکې تاوان میلاو شوی نو هغه د خپل تاوان په جرګه باندې واړوي یا دا وایي جرګې فیصله وکړه ځکه مې ومنله او که چا ګټه کړې نو هغه مو د جرګې فیصله وکړه ځکه دا خبره داسې وشوه نو په دې مسله کې چې جرګې کومه فیصله کړې ده دا دواړو فرقینو دپاره دا احسن ده دا ښه ده په دې کې به خیر وي نو موږ هغه جرګې مشرانو هغو ته خراج تحسین هم پیش کوو او د هغو نه تمه دا کوو چې تاسو یوازې بیا په دې کې خپل یو ستړي وکئ دواړو فرقینو سره کښېنئ ځکه مسله خو ختمه ده یو چیت پکې تللی دی دویم چې خبره ده او په هغې کې د وخت خبره ده نو زما په خیال باندې په دې وخت باندې خبره وکړئ نوره مسله مه څېړئ چې دویم چیت په څومره وخت کې ورکول غواړي یا تاسو یو خبره کړې هم ده خو که په هغې کې څه ګنجایش موجود وي یا څه ګنجایش پکې پیدا کېږي نو هغه فریق چې دی هغه هم چیکونه چې دي وایي تو چیکونه چې هغو ته تللي دي خو په هر حال که څه خبره پکې کېږي نو د هغه خبره چې مخکې بوځي او دا مسله ختمه کړي چې تاسو موږ ټول چې دې خبرې سره موږ یو جذباتي موږ اټیچمنټ دی موږ ټول خلک چې دې خبرې په تمه یو ځکه چې دینه دا تمه ساتو چې دا کورس چې دی دا ځای چې دی نو که تاسو روس ته لاړ شئ د روس د باچا ځای چې دی هغه شانتي میوزیم دی په هغې کې خلک ګرځي ګوري چې دا وخت دود دستور سره دا وخت داسته پاسته څنګه وه که تاسو یورپ ته لاړ شئ په هغې کې د هغوی د باچایانو هغه ځایونه چې د هغه د خلکو لپاره محفوظ شوي دي هندوستان ته لاړ شئ د هغه د نوابانو د هغو د اجګانو د خلکو هغه ځایونه محفوظ شوي دي دا هم زموږ او ستاسو تاریخ یوه حصه ده پکار ده چې دا هم محفوظ شي او په دې کې هغه شیونه کېښودی شي چې کوم د باچا صاحب د والي صاحب د شیرین صاحب یا له دې د خاندان د مشرانو ایون که د سیدو بابا صاحب اساد دیو سره چې هم په دې کې کېدي او خلک دې له ځای راځي زما خیال دی دا یو انټرنیشنل ځای دی نو په دې باندې موږ فضل عقیب صاحب ته هم درخواست کوو چې ستا کور دی خو دا زموږ او ستاسو ټولو مشترکه کور دی نو په کار دا دی چې دې موږ حیثیت هم وکړو او دې له موږ یو تاریخي حیثیت هم ورکړو نو په دې کې به سواد به حیثیت سواد دا قوم چې به حیثیت قوم موږ ټول په دې کې خپله
ایسه چې دا به ادا کوو او که یقینا زمونږ کې هم نه چا سره د دوی سره اثار پراته پکار چې هغه موږ له ورته کې ډونیټ کوو دی له ورته چې دلته کېږي ځان سره نو بس حکیم صاحب ته په سیاست کې دا سیاست یو پیریډ دی ته خوش قسمته سړی تا قوم دوی ځله ووټ درکړو ته منتخب کړې دا معاملې چې دا ستا په هغه پاپولرټي کې چې دا هغه ډیمیج کوي ستا حیثیت ډیمیج کوي ستا سیاست ډیمیج کوي نو کم از کم د خپل سیاسي لایف لپاره مطلب دا خبره چې دا په ټول کې ختمه کړه نو دا به زمونږ او ستا لپاره ټول لپاره خیر خبره او زه د اسحاق زاهد چې کومه خبره د جرګې د مرکې وکړه زه دا سپورټ کوم که زمونږ پکې ضرورت دي که په تاسو کې پکې چا ضرورت دي مشترکه به یو فضل حکیم ته به کښېنو چې دا معاملې موږ په افغان ته په سر ختم کړو ډېره مهرباني ډېره مننه